چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم یو آیات مبارک وې نو هغه صحابه هغه به آیات ولیکو او چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې آیات ترجمه تفصیل وضاحت به یې کو تشریح به یې کوله نو دقې صحابه هم په دقې ځای کې به ورسره دا تشریح وغیره لیکله. نو په دې کې یو خطره وه، خطره دا وه چې د قرآن آیات او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې دا به بیا په پہچان کې نه راځي چې کم متن دی کم شرح ده د دې پته به نه لګي کم قرآني آیات دی او کم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان مبارک دی د دې به پته نه لګي د دې به وضاحت نه کیږي بیا. نو د دقې د وجنه علامه د دقې د وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا څه کړو منع کړی وه ځکه ابتدایي زمانه وه ابتدایي اسلام او صحابه کرام دونه عبور نو حاصل چې قرآن جدا کی احادیث جدا کی د دې د وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دقې نه منع کړی وه چې یو ځای منع کوي. نووي صاحب چې کم توجیه بیان کړی د هغې وضاحت دا دی چې دواړه د یو ځای لیکلو نه منع کړې ده او جدا جدا خو د دنیا صحیفې موجود دي لکه صحیفه ابو هریره رضی الله عنه د علی رضی الله عنه صحیفه او صحیفه صادقه چې کم جعفر رضی الله عنه را جمع کړي دي. نو د جدا جدا لیکلو نه په دې کې هیڅ اعتراض نه خو کله چې یو ځای متن او شرح لیکلو نو د هغې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړې وه.